عوامو ته اوړه ورکول او بیا په کنټرول ریټ باندې ورکول دا د صوبې ذمہواري ده. نو دا دغلته خلته خلاص وزیر اعلی ناسته څه لپاره دی چې دی دا کار نشي کولی. چې دی دا کار نشي کولی نو بیا په دې وزیر اعلی هاوس باندې د څه لپاره ته په قبضه باندې ناست دی؟ نو تا ته خو په کار دا دي چې بیا شرم وکړه او استعفا ورکړه. او ستا دا وارشل مارکه پارټي دی دا لګیا ده په سوشل میډیا وایي چې وایي دا امپورټډ حکومت راغی نو په ملک کې مهنګایي راغله په ملک کې اوړه نشته. خدای هم تباه او برباد کا. د 400 ګودامونه ډک پراته دي، د پیښور ګودامونه ډک پراته دي، د اشنغر ګودامونه ډک دي، د سوات ګودامونه ډک دي، صوابه مردان ګودامونه ډک دي، زاخیلو لوی سٹور د ټولي صوبې ډک پروت دی تر خولې پورې. دا بلیک مارکیټینګ کېږي په دې دفتر کې. دې وخت کې ټول د پی ټي آی ناظمان ناست دي، هغوی عهدیداران ناست دي او هغوی دې ځای نه 300 توړې اوچتوي او په 600 یې واخلي او بهر په مارکیټ کې په 1400 خرڅوي. بالکل داسې دا د دوی کاروبار دی، دا پی ټي آی ده، دا انقلاب دی، دا د مدینې هغه ریاست دی. ستا په دغې حکومت او په سیاست زه راودانګم. د ملک خلک داسې چلی منافق بچو د منافق اولاده. یو د سړي زوی نشته دی په دی کې، یو د سړي بچی پکې نشته چې دی سره د قوم درد دي. د قوم نه پخې وباسي لګیا دي، سرمن ترې وباسي لګیا دي، جامې ترې وویستې، خیرماران ترې جوړ کړي دي، په لارو په کوڅو هر ځای کې د وړو په دوکانونو باندې بې حسابه په میلیونو رش لګېدلې. او نن دا بې غیرته به راځي دوی به وایي چې موږ به نن د اوړو خلاف به موږ هړتال کوو. ستاسو په سیاست باندې زه راودانګم. دا سیاست دې ته وایي شرم دله پکار دی. تاسو کې حیا نشته ګنې پکار داره چې تاسو خو زهر وخورئ د منګکانو دارو وخورئ ځان قبر ته ورسوئ. خدای تباه او برباد کا په روټۍ باندې په غنمو باندې په غله باندې سیاست. او بیا وایي چېرې مرکز داسې یو مرکز هغسې تاسو خپله څه کړي خپله څه پرفارمنس مو څه دی. دا ګودامونه چې څومره پټ دي پرویز خټک صاحب زما په حساب کې د دې غلطۍ، محمود خان صاحب د دې غلطۍ، عمران خان صاحب د دې غلطۍ. دلته چې څومره منېګان ایم پي ګان وزیران مشیران دي دا ټول غله دي. او چې دا څومره سیکټریان دي دی سره میلاو دي سرکاري دا هم ورسره غله دي. او چې کم خلک دا سپورټ کوي د کم ټول غله دې کوم څوک بیا نشته رې چې هغه د ولس سره ودرېږي. موږ د خپل ولس سره د خپل عام عوام سره ولاړ یو. نن دی ته زه ډپټي کمشنر صاحب واوره، ډي سي صاحب جاوید اقبال صاحب واوره، چیف سیکرټري صاحب بنګش صاحب تاله هم وایم، وزیر اعلی صاحب ته هم واوره چې سبا پورې دا ټول غنم میلیونو ته لا نړل د دې ګرینډینګ مو نه کو نو یاد ساته ولس به راځي او دا غنمو دا ګودامونه به دله لوټ کوي. تاسو حکومت نه تاسو کنجرتوب او لوچرتوب راغشتی. نور که په داسې ونه شوه نو که انقلاب دی نو تاسو خو ګپ لګولې زه به دله په رښتیا انقلاب وکړم انشاءالله. بیا به وګورئ چې انقلاب څه ته وایي. تاسو ټولو له وایم چې انشاءالله د احتجاج کال له تیار شئ. موږ به دی له د 24 غنټو د 48 غنټو الټیمیټم ورکوو چې دا د وړو د شاټېج دی ختم نه کو نو انشاءالله بیا به موږ د دوی په دې ډیرو هم ورځو، د دوی په ګودامونو به هم ورځو او د دوی په تجوریانو به هم تیار اوسېږئ انشاءالله پرېښودلي. تاسو ګودامونه وکړو ټول ډک دي، صوبې صورتحال هم تاسو ټول ګودامونه کچاکچ ډک دي. وفاقي حکومت هم اهم ذمہواری ده. ای به هم څه ایکشن اخلي په دې صورتحال؟ 18ویں آئینی ترمیم نه بعد خوراک زراعت لایف سټاک دا صوبایي محکمه ده، د دې ذمہداري د دی ده. نو وفاق کار صوبې خپله امپورټ کوي چې دی ته څومره غنم کمی وي دی د بهر نه راغواړي، د استرالیا نه، د یو ځای نه، یوکرین نه، د بل ځای نه، د دنیا نه، بیا د پنجاب نه راغواړي. نن زه د دی نه دا تپوس کوم وفاقي حکومت ته نن زه وزیر اعظم صاحب ته درخواست کوم چې چیف سیکرټري صاحب سره فوري طور سره رابطه وکړي او چیف سیکرټري ته ووایي چې دا ګودامونه کولاو کړي او دا اوړه د خلکو له په اسانۍ سره ورکړي. که ورې نه کړل نو د دې بندوبست به بیا کوو انشاءالله. بیا به په زوره کوو. د چیف سیکرټري به خپل آئیني ذمہداري پوره کوي. هغه د وزیر اعلی نوکر نه دی، دا د هغه منشي نه دی. اوړه پراته دي، غنم پراته دي او بلیک مارکیټینګ کېږي.
او بیا د یوې چیرې وای دا وای د وفاق ته وای چې خدای تباہ او برباد کړه تاسو خو به وای چې د وفاق حکومت صرف په 60 کیلومتره کې دی نو تاسو نن خپل چرته پراته یې په څلورو صوبو کې ستاسو حکومت دی تاسو صرف په دغه پوهیږئ چې د خپل دروغو په لسترې واچوئ او دلته وګرځي ولته وګرځي الله مو په شرمونو شرموه ام پی ایس دا راته ووایه چې یوازې وړنه پمبل کې په صوبه کې وړي کتوره چې د سینجی نشته بجلی نشته د دې صورتحال د دې باندې به تاسو کوئ چې په مرکز کې ستاسو حکومت کې پاکستان نشته چې جوړ شوی هغه 1947 2018 پورې پاکستان باندې قرضې ټوټل 26,000